سلامونه احترامات قدرمنو بخ محمد یوسف زمو د محل تاسو د پښتونخوا رادیو اف ام 2.8 د فیسبوک په پاڼه باندې موږ ویني قدرمنو مردان خوره ډیره زیاته غني دا یقینا چې ډیر ویل خلک زګولي د ژوند په مختلفو حالتونو کې دی وخت مو سره ولاړ عبدالمتین خان د کم چې د مردان سپورتس ګراوند کې د انډر 19 دغه د کرکټ ټرایل شروع د درې لخوا د پاکستان کرکټ بورډ لخوا سبي اصغر سلیکټر دی او وسره کوارډینیټر عبدالمتین خان او وسره زمونږ شاګل کلندر ملګری دی دوی سره به خبرې کوو چېرې څومره ټیلنټ دی او څه ویني چېرې دا ننني چې کوم ځوانان راغلي دي عبدالمتین خان د پاکستان د کرکټ په لړ کې یا په میدان کې د سباون څومره پر امید دی او نن ورځ چې کوم دا نو هغه د انډر 19 ټرایل دی چې پای کې کم از کم 500 کسان تهران کې راغلي دي نو ان شاء الله ډېر زبردست ټیلنټ په مردان کې چې تکیسي وخت نه کمپیر کوو اوسني وخت سره نوې ټیلنټ نوې جذبه او نوې کرکټ چې کوم دی موږ د خپل ماشومان ان شاء الله زموږ د مستقبل خان کرکټ چې کوم دی څنګه تاسو وینئ چې کې کرکټ نسبت د ټول وختونو ډېر زیات مخکې روان دي نو دغه شان زموږ د مردان کرکټ چې کوم دی ان شاء الله موږ ډېر پوره امید لرو چې نوې سټارز به راوځي په فرسټ کلاس کې به راځي انټرنیشنل کې به راځي ان شاء الله موږ ډېر پوره امید لرو ان شاء الله بالکل یقینا چې د ژوند پرمختګ لپاره امید یوازینۍ لار ده یقینا چې دا مشهوره خبره چې د کوم ټولنې د کوم سوسایټي د کوم چارپیرچل چې د لوبو میدانونه آباد وي د هغه ځای هسپتالونه روغتونونه ویجاړ او شاړ دي موږ سره شاګل ملنګ کلندر چې کوم ولاړ دی یقینا د دې د مردان د کرکټ په پرمختګ کې د دې کلندریانو د دې ملنګانو د دې پلیرانو ډېر لوی کردار دی څومره پر امید دی چې د مردان د دغه زموږ ستوري د مردان نفوذي او د کرکټ په دنیا باندې راشي ما د متین رئیس سره خبره کوله او ماشومان ما ته پوښتنه وکړه چې ډېر متاثر شوم ما اوس د چې کوم کلب سره تعلق لري دا د کلب سره تعلق نه ساتي عام کرکټ کوم داسې هغه ته یو داسې دغه مویا شو داسې کام وته لو شو چې هغه د دې په نظر کې راغی یا زموږ په نظر کې راغی نو دغه شانتي پلیران دي چې دې علاقو نه راځي هغه د پته مې چې موږ دونه ټیلنټ شته بس موږ دغه شانتي پلیران نه تاسو په خپلمان باندې ګورئ چې د پولیسو سره تعلق ساتي نو کوې نو د کرکټ داسې پته نه لګي په خپلمان باندې د کرکټ وجود باندې راځي دغه شانتي ماشومان په دې ټریم کې مخامخ راځي امید ساتي ان شاء الله تعالی چې د ټرایل مو او چې کوم سلیکشن کیږي نو هغه چې د ملت خیال ساتل شي دا ټول ځاني بچي دي کې خاص عام نشي بس چې د چا هغه ته सभी असगर पाकिस्तान बोर्ड पाकिस्तान पीसीबी की तरफ से वो आए उससे बात करने के तीसरा सेंटर है जहाँ पाकिस्तान के पिंडी मुसराबाद और फिर यहाँ पे ट्रायल लेने आए हैं तो देख के बहुत खुशी हुई है कि बच्चे वापस ग्राउंडों में आ गए और इतनी बड़ी तादाद में आज अंडर 19 में आप देख रहे हैं तो सबसे खुशी की बात है कि छोटे बच्चे वापस आए ठीक है अंडर 13 में जिस तरह बच्चे कल आए यहाँ पे आए पिंडी में आए मुजफ्फराबाद में जहाँ पे लोग बताते हैं कि अंडर 13 का कॉन्सेप्ट ही नहीं था वहाँ पे अगर 70-80 बच्चा आ रहा है इसका मतलब आने वाला पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो अच्छा है بالکل قدم تاسو د چې یقینا زموږ راغلي مېلمه مو ته وي چې زه د کرکټ سباون چې کوم د ډېر زیات روښانه وینم او ښکلي وینم چې دغسې ګڼ شمېر پلیران راغلي خوشي به کوو چې په دې ځای کې څه پلیرانو سره هم خبرې وکړو چې هغوی څومره پر امیده دي قدرمنو دا وخت موږ سره یو لوبغاړی هم ولاړ دی یقینا چې ځوان دی او خپل پېژندګلو را سره وکړو بیا راته دا هم ووایه چې څومره پر امید دی چې کوم ټرایل تا ورکړي دي او مخکې څه سوچ لري څومره خوشبینه چې دغه ټرایل تا ورکړي په دغه کې به کامیابي ترلاسه کړي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم دی محمد حسن صافي او زه د مردان سره تعلق ساتم او ما نن ټرایل ورکړ الحمدلله او ډېر ښه ټرایل روان دي او امید دی چې انشاءالله مردان ډسټرکټ ټیم کې هم راشي او زه لیکم مردان لپاره ډېره مننه دا راته ووایه چې بیټینګ کې بالینګ کې آل راونډر زه لیګ سپینر یم او پارټ ټایمر بیټینګ هم کوم آل راونډر یم کوشش د سلیکټر کمیټې دا دی چې هغه خلک واغستی شي هغه پلیران مخې ته راوستی شي چې کم حقدار دي د دې نه مخکې د یادونې دا چې دا سلیکشن به د ضلعي چارواکو یا اتحادیې د دې هغوی به کوو
خو دا پی سی بي په لومړني ځل دغه پیل کړی دی چې را د بهر نه یا د پی سی بي نه پاکستان کرکټ بورډ نه دغه انتظام کوونکي سلیکشن والا کمیټې والا هغوی راغوښتي دي او د دغه پلیرانو انتخاب کوي. د نورو معلوماتو او خبرونو لپاره پښتونخوا ریډیو سره اوسئ. د لوی الله په امان.